وزارت نه کوما زه گورنری نه کوما زه په خلکو باندې مشري نه کوما ځکه ای ته پته وه چې مشر جوړېدل آسان خو د مشرۍ حق ادا کول دا مشکل دی عمر بن سعد رضی الله عنه د عمر سے په دور کې د حمص گورنر جوړ کړ تیر شوی جمعه ما تاسو ته د حضرت سعید بن عامر سے واقعا نقل کړی و عمر بن سعد رضی الله عنه چې کله د حمص گورنر جوړ شو نو حمص ته ولېږه یو کال پورې د امیر المؤمنین سره رابطه بند د رابطه ور سره نکي عمر فاروق رضی الله عنه شکوک او شبهاتو کې مبتلا شو چې را تخکاری عمر بن سعد مال ورته ملو شوی د مسلمانانو په مال باندې مشر شوی دی بس لګیاره او مال جمع کول کوي خط کاتب راو غوښتا وای خط اورېګا عمر بن سعد څنګه چې تا ته زما دا خط در ورسیږي فورا خپل سامانونه را جمع کا او زما خپل را روان شي عمر بن سعد رضی الله عنه ته چې څنګه خط ور ورسیدا بس په دغه دوران کې چې څنګه خط وکړه فورا را روان شو بل خلکو ته لکه گورنرین امیر المؤمنین مدینه منوره ته غوښته ما زعلت ورزما ځان سره د کپړې یو تیلې راواغستا گورنر وخت دی ښا گورنر دی د حمص گورنر د کپړې یو تیلې د ور سره هغه کې یو د چمړې پیالې کې خودره یو پکې د سرمنې لوټې کې خودره او هغه کې د خپل خوراک سامان کې خو یو کونټي دای د ځان سره راواغستله او دا لوټې په دې کونټي کې واچوله یا دا لوټه د دې دغه سره اوتړله د دې خپل چې څو کومه دوخدانه د باغی سره اوتړله تیرې سره را روان دي سمرا ډیره موده مزل وکړه او د عمر صاحب دا دربار ته را ورسېده سلام کوي السلام علیکم یا امیر المؤمنین اے امیر المؤمنین پتا دې زما سلام وی را ورسېدم امیر المؤمنین رالما امیر المؤمنین هم استقبال وکړه عمر رالی وی جی او را ورسېدم عمر صدر راو وی جی ما ځان سره خپل دنیا خپل سامان خپل دولت دا مې د واګو نه نیولې دی او دنیا مې ستا خدمت ته حاضر کړه عمر صاحب فرمایي ګینه ما وی چرتا عمر بن سعد لوی سامان براولوي ما وی تراول ستا سامان کم دی سدي راولا خپل تیلې را مخې تکړه ما ته چې امیر المؤمنین دا تیلې دا سامان دی پکې چې کله کولاو کړه نو یو پکې پیاله دا او یو هغه کې لوټه دا صد خوراک لګ ډیر سامان دی امیر المؤمنین کله با چې پلار باندې د خوراک ضرورتونو په دې پیاله کې به ما خوراکم کو په دې کې به ما خپل چې کم د ضرورت سامانو دا پیاله به مې د هغې دپاره استعمال ولا او دا د چمړې لوټه وه په دې کې به مې اوبه واچولې او دس به مې هم پې کو او د دغې لوټې نه به ما ځان سره اوبه به مې اسکلې هم دغه سامان مې ځان سره راغستی امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه ورته فرمایي نور دې څه نه دي راوړي تاسو وکړه زمونږ د هغې څه دپاره ما لېږلی وي دی ورته وي حضرت ستا په دې جواب سوال باندې پوه نه شومه وایي ته ما د څه دپاره حمص ته لېږلی وي ته خو ما د هغې ګورنر جوړ کړی وي تا ته مې وې هلته د غنیمت مال راټول کا وایي او امیر المؤمنین کله چې حمص ته ورسېدم نو د هغه ځای دینداره خلک مې راټول کا نیکان خلق میں راټول کا منځګزار خلق میں راټول کا او هغې مې یو ځای کې جمع کړه او هغې ته مې خلکو دا د حمص خلق دي دا ستاسو ماتخ دي او دا کمزوري دي تاسو به د دې مشران یې جارګماران به یې خوا او شا کې چې څومره خلق دي د هغې نه به مالی غنیمت راټولوئ او د حمص په دې خلکو کې په غریبانانو باندې په یتیمانانو باندې په مسکینانو باندې دا برابر په برابر باندې تقسیموي امیر المؤمنین ورته فرمایي ای عمر زمونږ له دې سامان را نه وړه
زمون په هغه کې صحیح سنوا هغه ورته فرمایل اے امیر المؤمنین هغه کې کچرستا حصہ کېدلې نو ستا حصہ به هم ما راوړی و طالب می درکړی و نو ما د ځان سره د حمص نه ایس هم نه دی راوړي عمر سے ورته فرمای تنها رالی د قرنګ رالی ایس هم نشتا و ایس هم را سره نشته ری کاتب راو غوښتا ورته فرمای اولیکا چې د حمص گورنر با عمر بن سعد رضی الله عنه دوباره گورنر شي وس کوم دی ولکه یو پر الیکشن لړاو کو ولکه مړه دی کې خو خوان دی گاډي دی پکې مخکې مرستم زمکی دی جیداد دی دا بالی بیا د ټیکټ د حصول لپاره یو جګړه را یو منډه را اورته عمره زمانوم ګوره د خلافت د لپاره زمانوم د گورنری د لپاره نور اونلی کی نستا په دور کی نستا نباز ز گورنری اغستل نه غوالم نه گورنر جوړې دې شمخه گورنری نکوم بادشاہت نکوم عمر سے ورته فرمایي سو وجلا وې د گورنری د وجه نه خو زه هلاک شوم هلاکت کې پری وته ما و یو ورځ زما په ملک ذمي اوسېدا ذمي هغه کس ته وای چې زما اوستا په دې ملک کم دا کافرانو سیږي او ما تعالی ټیکس راکړي اول موږ ترجمه کوله سردار شاه بابا یو خسته تاسو وې دا زمون سره چې کم کافرانو سیږي نو کسو کراو لګي دا کافر ملک نو آیا دا کس په دې باندې ګناګار شو کنه مسلمان دی او د سره خوا کې یو کافر وسیږي او دغه کافر زما ملک لا جزیه راکړي مال ټیکس راکړي زما د ملک چې څومره قوانین دي داغي خیال ساتي د شعائر الله خیال ساتي د رسول الله مبارک توهین نه کوي د قران توهین نه کوي دغه کس ته چې څنګه مسلمان ته امن دی داسې بچی کوم نو کافر ته هم امني په دې ملک او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چاچی ذمہ ملک ذمہ ته نقصان ورسو قیامت پر ورځ باندې بز چې کوم دنو دغه کس خلاف جنگيګم قیامت پر ورځ باندې به دغه کس خلاف زب ولال یما و یا امیر المؤمنین فهمس کی عیسائی او ما ورتوی الله دې تبا کا صرف دا خبره مې ورته کړی دا د حکمرانی پر شک زمانه دا خبره شوی دا اے عمره که تاسو گورنر نه جوړ کړي زمانه به دا ګناه چرته نه کېدل نن خو زما استاد گورنران رواني امپیګان رواني په ایمانی وایو مخ کې رستو لارې بند امبولانس هم بند خلک هم بند صرف یو سړی روان دی داغه نه مخ کې هم گاډي رستو هم گاډي خلکو ته نقصان دی په میاشتو باندې تکلیف ملاويږي پروا نشته ورته پام کوو ګوره ما ته دوباره د بادشاہت دوباره د گورنری اونې لہذا مال اجازه را کوا چې زلار شم خپل کور ته د خپل بیبي او د بچو سره نور عمر تیر کم عمر سے ورته فرمایل ټیک د خپل کور ته لاړ د کور ته روان شو د کور د مدینه منورې نه په 100 میله باندې لري د چې څنګه لاړ عمر سے بیا هم وې زما دغه شک دی چې د عمر به مال راوړي خو دل تیرا نه وړ د خیانت کړې وي خو دل تیرا نه وړ ناغزل تسلی می اونشوا نو صحابي راو غوښتو حضرت حارث رضی الله عنه هغه اصل اشرفي ورکړي وی حارث داواله لاړ بشي د عمر سره به یو څو ورځې پاتې شي که حال خو خدا اشرفي به واپس راوړي او کنه غربت نو دا به ورل ورکی د روان شه د دل تنا چې کله ال تلاړه سلام واچو عمر سے خواله عمر سے ورته راځه زمون سره به ملمسه دلته به ایثار شي دمه به وکي د کوم ځای نه رالي جوړې د مدینه منورې نه رالم امیر المؤمنین د مسلمانانو څنګه هغه ورته جی په خیریت باندې اسلامی حکمران اسلامی قوانین او حدود او د قصاص د دې پابندي کوله وی جی او کوله وی د عمر رضی الله عنه د بچینا څه ګناه شوی و گناہ کبیره شوی وا عمر صاحب اغلا کوړی ورکړی وی او دا هغه کوړو د وجنا دا هغه بچي هغه وفات شوی خپل بچی له کوړی ورکول خپل بچي وهل خپل بچي هغه مخې ته کول چې لومبه
بدا الله رب العالمین قانون په د باندې لاګو کیږي بیا په ټولو خلکو باندې الله دې مو تعالی داسې حکمرانان راکړي چې د هغوی په نظر کې خپل بچی د بل بچی برابر وي او الله دې ما ته هم داسې جوړ کړي خپل بچی موږ د سینې سره نیولې خپل بچی مو د دې سینې سره نیولې او پردي بچی ته کنځل هم کوو بد رد هم ورته وایو که زما دې ته څوک کوي نو زه بیا په هغه باندې خفه کېږم او که د بل هغې ته کوم پروا مې نشته عمر رضی الله عنه دغه صحابي ورولېږه د هغه سره 3 ورځې پاتې شو هغه به مېلمستیا کوله ډوډۍ به تیاروله ده به خوړله او د کوربه کور والا او بیبي به نه خوړله نو چې کله 3 ورځې پس ده ورته یاره مونږ ډېره لږه تېره کړه تنده مو برداشت کړه لہذا ته اوس بل چرته لاړ شه ستا مېلمستیا به بل څوک وکړي مونږ سره نور روټۍ نشته رزق سره نور نشته سامان مامان هغه ورله سل اشرفۍ راووښکلې وایي جي دا وال دا امیر المؤمنین ستا دپاره رالېږلي چې څنګه یې سل اشرفۍ ولیدلې مونږ څه کوو هسې بېادبي معاف مونږ څه کوو زمونږ دلته په هغه شنو تروړو باندې جګړه وي 100 کیلو وي 15 کیلو باندې نو که دلته راله یا بل ځای ته علاقې ته راله په کلي ته لاړه نو هر کس که زه یم زه نو زه به دا کوشش کوم چې زه دې 100 تروړې والم خو چې سردار شاه بابا ته میلاو نشي زه دې 10 والم خو چې بختور ته میلاو نشي بختور به وي چې ما ته دې 15 میلاو شي خو چې دې ډاکټر صاحب ته میلاو نشي زمونږ دا کوشش وي هغه چې څنګه اشرفۍ ولیده یو چغې ووهله چې په دې باندې څه کې زه دا پیسې نه علم دا وباسه زما د کور نه بیبي ورته یې سړیه پام کوه می وباسه می وړه په دغه علاقه کې دا سره ډېرې کونډې دي ډېر یتیمانان دي ډېر غریبانان دي وایي صحیح ده وابیلم خو ما سره د کېښودو دپاره بکس نشته لوښی را سره نشته چې په هغې کې دا پیسې کېدم اشرفۍ کېدم لمنې اوچته که د بیبي کپړې غټې وې سړې کپړې وې اوږدې د هغې نه لاندې نه یو کپړه را ویشلوله خپل خاوند له ورکوي هغه خاوند دی چې ګورنر پاتې شوی ښه وایي جي دا واله پیسې ورکړې هغه یې کېښودلې میلمه لا کور کې ناست دی او دی فورن بهر ووته څومره غریبانان مسکینان په هر یو باندې تقسیم که پورته خالي لاس راغی حارث وایي ما سوچ کوو چې دی به مکې ماله هم څه حصه راکړي خو چې کول ته خالي راغی روپۍ هم ورسره نه وه دی رالی امیر المؤمنین عمر صاحب ته عمر صاحب ته تپوس وکړو د عمر څه حال و وایي چې عمر په دقه دقه حال کې و عمر صاحب بیا ورپسې خط ولېږه ورته وی عمره چې څنګه زما دا خط دا تا ته در ورسېږي نو فورا به ما ته ځان را رسې ایسارېږي به نه عمر صاحب چې څنګه ولیده ځکه حکمران دی عادل حکمران دی فورا په منډه باندې را روان دی عمر صاحب دربار کې حاضر شه سلام یې واچو وایي چې رالمه عمر صاحب ورله وربشې 15 منه او 10 شیره وربشې دا یې ورله ورکړې وایي دا واله او 2 جوړې ورکړې وایي دا به یو څه په دې باندې به خپل د کور ګزران کړي هغه ورته وایي جي غله چې زه راتلم نو زما په کور کې اوسېره غله موجود وه غله نه وړمه او دا 2 کپړې زما په کلي کې یو 2 زنانه دي دواړه کمزوري دي هغې ته د دې ضرورت دی لحاظه دا 2 کپړې دا مال راکړه 2 کپړې ترې واخېستې او خپلې علاقې ته روان شي بس دا دا عمر بن سعد رضی الله عنه د ژوند آخري واقعه او آخري ایام دي کور ته لاړې یو څو ورځې پس وفات شو اطلاع وشو عمر صاحب وفات دی امیر المؤمنین عمر فاروق صاحب هم روان دی ټول صحابه هم روان دي د مدینه منورې قبرستان ته راوسته دفن کا عمر صاحب خطاب کوي بیان کوي خلکو ته اے خلکو تاسو هر کس د خپل زړه تمنا وایي تاسو په زړه کې څه تمنا لرئ یو پاسې د چې زما زړه کې دا تمنا ده چې مال رب ډېر مال راکړي او زه هغه ټول مال د الله رب العالمین په لار کې خرچه کوم ښه په مجاهدینو باندې په دیندار خلکو باندې په نیکانو باندې تبلیغیانو باندې طالبانو باندې عالمانو باندې تمنا یې دقه لرله بل پاسې د جي زما د زړه تمنا دا ده چې ما د زمزم په اوبو باندې چوکیداری کولې د هغې د اوبو خادم وې هغه اوبه ما راوښکلې و حاجیانو له مې ورکولې هر یو پاسي خپل د زړه تمنا موږ څه وایو که مال رب مال راکه
نو داسې ګاډي بالم تور شیشو والا تور ګاډي وي داسې طریقه به داسې بنگلا او داسې موټر او دغه ټول تصورات او سوچ مو هغه طرف ته وي دا ټول ازمکه دا ټول هر یو شی به والما او دا ټول خلک به ماته چې کوم دنو محتاج. عمر صاحب پاسې د اعلان یو کخا وې خلکو زما هم یو تمنا ووري زه مربا کاش چې ما سره دي دا عمر بن سعد پشان ملګری وي دومره نیکان دی وي داسې امانتدار وي چې ما داسې خلک می گورنران او حکمرانان جوړ کړي وي چې دا د خلکو خیرخوا وي او د خلکو په خدمت کې دا لګیا وي. دا سوجه عزتمندو د الله رب العالمین نه یریدا مونږ سوای دیندار سره دا د دین ځان ساتي د حکمرانۍ نه د بادشاہت نه د گورنرۍ نه ځان اوساتوي دا ښه ټوکرۍ دا د ټولو نه پاکه ټوکرۍ دا یو بهترینه ټوکرۍ ده خو رب دې دغې ټوکرۍ له بهترین انسان ورکړي. ښه صحابه و رب ورکړیو نو صحابه وښودل دنیا ته که عمر صاحب دی 10 کاله حکمران چا پې روپۍ ثابته کړه زمونږ خو نن یو کوزیږي ده وایي ده د قوم مال والی و هغه پسې 15 کاله چغې وي بل راپاسې وایي ده چې دا کم تېر کړي وو ده پکې دا پټ که دا پټ که چې هغه لر شي نو بیا بل راشي په دغه شیزونو کې جګړه ده هغوی د دې شیزونو نه ځان لرې ساته چې زمونږ سره قیامت کې خو به حساب کېږي. عزتمندو دقې ته د الله رب العالمین یروئ ځکه خو ما او تا طرف فرمایي د الله نه ویرېږئ وکونو مع الصادقین او د رښتونو خلکو سره شئ. رښتوني خلک څوک دي هغه چې کوم دنو صحابه رضی الله عنه دي. او دقه عمر بن سعد چې کله راغی پیاده راغی نو عمر صاحب ورته وفرمایل ای عمره ته د حمص نه پیاده رالې څومره ورځې مزلې کړې پیاده رالې وي او پیاده رالمه وایي ستا په دې حمص کې دا مسلمانان دی کې دومره انسانیت نه دا دومره خیرخوا نه دی کې دومره څه دغه نه چې یاره د خپل گورنر سره هغه له یو سورلۍ ورکړې وایي چې ما ونه غوښتله هغې راله رانه کړه ما ونه غوښتله هغې راله رانه کړله. لکه نن سبا چې کوم مسافر راشي پخوا به مسافر راتله نو دلته به په جومات کې بستره هم پرته وه نو چې مسافر به لمونځ دپاره هغې درې څلور به ورته ولاړو درې څلور به ولاړو یاره چې راځه ما سره بل به ما سره بیټکې به کوله وي بیګا زه مانو بابا را سره موږ پیپل کې ماخوستن هلته یو ملګري خوا تللي نو بیا هلته چې کله ورلو هغه بیټک اجره هغه تاله وه نو هغه ته مې هلته ما بابا داسې حل چې دا اجرې به مکمل دا به کوله وي په هر اجره کې به اسباب پروت و چېرې دلته به مسافر راځي جومات کې به اسباب پروت و چې دلته به مسافر راځي مسافر به چې د مونږ نه فارغېده دوه درې به ورته ولاړو راځه زما سره نن خو هر سړی مړه راځه ځان وباسه هسې نه چېرته زما تر غاړې نه شي. وایي چې ستا په دې خلکو کې دومره څه دغه نه و چې تالی در کړې وه سورلۍ در کړې وه وایي عمره الله ته د غیبت نه منې کړې غیبت مه کوه د حمص خلک دینداره خلک وو هغوی به د سهار مونځ کو الله فرمایي څوک چې د سهار مونځ کوي یا زما په ذموارۍ کې راشي څوک چې د سهار مونځ کوي زه د هغې ذموار یم نن د سهار مونځ هله کوي ټول مونځونه کوم او صرف سهار رانه پاتې کېږي ځکه خو مال شته دی ډېر شته دی خو هغه برکات ختم شو هغه محبت لاړه چې کله د سهار مونځ کا کېدله اتفاق و محبت و مال کثرت و چې د سهار جماعتونه خالی شو هغه برکات او انوارات دا ټول ختم شو. عزتمندو دا یو څو ورځې ژوند دی دا د الله رب العالمین د احکاماتو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقو